أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله بكل شيء عليما. ولا تتمنوا او تاسو آرزو مکوي ما دهاسو فضل الله چې الله تعالی فضیلت ورکړی دی به پای سرا بعضکم علی بعض بعض تاسو ته په بعضو باندې للرجال د پارا د نارینو نصیب حصدا مما دهاسنا اکتسبو چې دی کسب کړی دی وللنساء او د پارا د زنانو نصیب حصدا مما دهاسنا اکتسبنا چې دی کسب کړی دی واسألوا الله او تاسو وغواړئ د الله تعالی نه من فضله د فضل دهانا ان الله بكل شيء بیشک الله تعالی چې دی په هر یو سیز باندې علیمن پویا. په آیت مبارکه کې منع ده چې تاسو داسې سیزو د حاصلولو تمنا او آرزو مکوئ چې هغه ستاسو په وس کې او ستاسو په طاقت او قدرت کې ني. کمې خبرې چې ستاسو د سره په اختیار کې نه دي نو د هغې باره کې آرزو مکوئ تمنا مکوئ. هغه خبرو آرزو تمنا کوي چې کوم ستاسو په اختیار کې او تاسو یې کولی شئ د هغې آرزوم کولی شئ تمنام کولی شئ کوشش ولم کوئ عملم کوئ. او چې کومې خبرې د سره د انسان په اختیار کې نه دي د هغې د آرزو کولو د تمنا کولو څه فایده نشته دی. انسان له الله تعالی اختیار ورکړی دی خو مکمل با اختیار نه دی. دی ډېر حده پورې مجبورم دی لږ حده پورې با اختیاره دی. نو لہذا چې کومې خبرې د انسان په اختیار کې نه وي د هغې آرزو تمنا نه راپکارو. لکه یو سړی دا وي چې زه نوې پیدا د سره او نو پیدا شوې نه وي نو دا د انسان په اختیار کې خو نه ده که نه چې زه پیدا کېږم او که نه. د یو انسان نم دا تپوس الله تعالی نه کړي چې دنیا ته ځي او که نه ځي بدې خو الله تعالی پیدا کړی دی. اوس یو انسان دا آرزو کې دا افسوس کې چې زه ولې پیدا شوم چې نوې پیدا شوې نه ښه به وه نو دا آرزو دا تمنا دا مناسب نه ده. یو سړی دا آرزو شروع کی چې زه ښځه وي نو ښه به وه بېغمه به ومه. یو ښځه دا خبره شروع کی چې زه سړی وي نو بېغمه به ومه. دا خبرې نه دي پکارو. دا د سړی پیدا کېدل او د ښځې ښځه دا د ښځې په اختیار کې هم نه ده او د سړي په اختیار کې هم نه ده. دا خو د الله تقسیم دی چې کم یو نفس سړی پیدا کی او کم یو نفس ښځه پیدا کی. د دین خدا تپوس نه کېږي چې ستاسو خوښه ده کم یو بس الله جل شانه تقسیم دی او مناسب دی. داسې بې ترتیبه کار نه دی شوی. الله جل شانه خو د حکمت او د مصلحت په بنیاد باندې هر انسان چې څنګه مناسب ګڼو هغه پیدا کړی دی. سړی په دې خپل میدان کې خوشحاله شي ښځه په خپل میدان کې خوشحاله شي. د کمال او د فضل د حاصلو لارې کولو دي. سړی د سړو په میدان کې مخکې لاړ شي کمالات دې حاصل کړي او ښځه د ښځو په میدان کې کمالات حاصل کړي فضل دې حاصل کړي. څه ممانعت نشته دی. د کمالات او د فضل د حاصلولو نه منع نشته. حاصلوه په جایز میدان کې او د شریعت په حدودو کې دننه لګیا کوشش کوه. ها دا مه وایه چې داسې شي و داسې شي و لکه دا د انسان په اختیار کې نه ده. آیت مبارکه اصل کې په دې موقع نازل شو چې سلمہ رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیہ السلام بیبي ده هغې نبی علیہ السلام ته ووایي چې جی لیتنا رجالا یا رسول الله اے د الله رسوله که چېرې مونږ هم سړي وي نو ډېره به ښه وه. لیتنا رجالا چې مونږ دا ښځې هم سړي پیدا شوي نو ښه به وه. وی ولې وی تغزو الرجالو وی سړی هغه جهادونه کې تا سره په میدان جنگ کې شریک دي
او جنگ لتللو میدانی جنگ تا او جهاد دا ډیر لوی فضیلت دی، ډیر لوی کمال دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یو سړی تپوس وکړو وی آیا زه د مجاهد اجر ته رسیدی شمه؟ نبی علیہ السلام وی نه. وی آج یو مجاهد الله په لار کې وته او داغه په وتو سره تلل شي او دروازه ستا روزي روزانه او د شپې ټول شپه قیام کې او د کېږي بالکل نه او یو ورځم روزه ماته نه کی چې ترسو دغه مجاهد واپس نه دراغلی کورته او ته دک عمل مسلسل کې ناوی دا طاقت څوک لري؟ وی چې طاقت نه لري نو بیا ته مجاهد اجر تم نشي رسیدي. و دا فضائل دا د بیبیانو مهتمو. نو ام سلمہ رضی الله عنها وی جی کاش چې مونږ هم سړی وي، ځکه چې سړی جهاد کی تاسو رضی په سفر کې نو مونږ هم تاسو سره جهاد لبیاتلو، ځکه زنانه باندې جهاد نشته، زنانه به جهاد نکی. او دا په کومو غزواتو کې چې بیبیانی تللی دي دا د جهاد دپاره نه دي تللی، دا د خدمت دپاره تللی دي. هغه خدمت کولی شي لیکن جهاد به نه کی. نو موږ هم جهاد کو تا سره، ځکه چې تاسو الرجالو ولا نغزو، موږ جهاد نشو کولی. بل دا چې وانما لنا نصف المیراث، موږ ته په میراث کې نیمه حصہ ملاویږي، سړی ته 2 حصے ملاویږي او ښځې ته 1 حصہ ملاویږي. نو که موږ هم سړي وي نو موږ ته هم برابر حصہ ملاوي ده. ام سلمہ رضی الله عنها دا خبره به طور اعتراض نه وکړي، نه په شریعت اعتراض کړی او نه په قرآن په آیت باندې، خاصې یو خواهش ظاهر کړی کچره موږ هم سړي نو موږ ته هم دا کمالات او دا خبره ملاوي دی. نو الله تعالی آیت مبارک نازل کو چې دا آرزو او دا خواهش مکوي. بس الله تعالی ته دا خبره د مخکې نه معلومه وي چې ښځې لپاره 1 حصہ د سړي لپاره 2 حصې دي. ښځه به جهاد نشي کولی، سړی به جهاد کولی شي. او بیا الله تعالی تاسو ښځې پیدا کولې، بس په دې کې خیر دی او په دې کې بهتري ده. دا آرزو دا تمنا مکوي. نور روایتونه او اقوالم د دې آیت باره کې دي. دارنګې سړو دا وایي چې څنګه موږ ته دنیا کې اجر سیوا ملاويږي، مطلب زمونږه حصہ سیوا ده، لکه د میراث حصہ د سړی د ښځې نه سیوا ده. دارنګې د سړی گواهی د 2 ښځو برابر ده. نو د سړی درجه دنیا په اعتبار سره اوچته ده. نو دی وی زنانو ته چې په آخرت کې بم زمونږ اجر ستاسو نه بیا سیوای 2 چند به تاسو به کمی نه هغې آخرت قیاس کو په دنیا باندې. نو بیبیانو ورته ویل ډېره ښه ده چې څنګه ستاسو اجر سیوارې او زمونږ نیم دی، نو زه دغه شان د ګناهونو هغه وبال به هم زمونږ نیمي، ستاسو په آخرت کې ډبلې زمونږ سنګلي که فرض کا وبال میلاو شو مونږ ته. الله جل شانه آیت مبارکه نازل کو چې داسې آرزوګانې مه کوئ. بس الله تعالی چې څوک څنګه پیدا کړی دی به ډېر په دې باندې خوشحاله شي، د الله شکر دی ادا کړي او ډېر په دې خپل میدان کې د مخکې تلو کوشش وکړي. داسې قسمه آرزوګانې تمناګانې مه کوئ. د آیت نه موږ ته یو اصول میلو شو، څه خبرې اختیاري دي، څه خبرې غیر اختیاري دي. ډېرې خبرې داسې چې د انسان په خپل اختیار کې نه دي، چې ستا په اختیار کې نه د هغې تمنا مه کوه، د هغې آرزو مه کوه، په هغې باندې افسوس هم مه کوه چې کاش چې دا وي او کاش چې داسې وي او کاش چې زه داسې وي. دا ستا په اختیار کې کم ځای کې ده. اوس یو سړی وي چې یاره زه فرشته وي نو ښه به وم، دا ستا په اختیار کې ده. سو یو سړی وي زه نبي وي نو ښه به وم، دا ولې ستا په اختیار کې ده. دا خبرې خو محل د الله تعالی فضل دی او د الله تعالی په اختیار او اراده کې دي. دې کې که انسان آرزو کې نو اسې آرزو کې، نو چې کومې خبرې غیر اختیاري دي د هغې آرزو هم نه راپکارو. دارنګې که دا خبرې په یو انسان کې دي، الله جل شانو یو انسان ته کمالات ورکړي دي. لکه یو سړی دی هغه د سید فیملی او د سید اولاد دی، د هغه په خاندان کې پیدا دی او ته نه اوس دی چې زم سید وي نو ښه به وانه، دا ستا په اختیار کې خو نه ده. ته څنګه هلته کې پیدا کېدی شي؟ انسان که ټول عمر کوشش وکړي نو پای کې ته نشي پیدا کېدی. نو دا من پکار دا ارزو. بعدې انسان له الله تعالی ذاتی کمالات ورکړي وي، لکه هغه ذهین دی ډېر زیاتو
او تا شان ذهانت نشته نو ته کزم دغه شان وي دا ذهانت زما وي نو کیدی شي چې ته دا آرزو کې کیدی شي چې د حد نه تجاوز وکې عصر حسد شروع کې او کیدی شي ته د الله تعالی ناشکری شروع کې نو صرف دا وای چې رک الله تعالی مالم خپل حافظه راکړه مالم الله تعالی تیز ذهن ناکو دا دعا او دا آرزو کولی شي خدا مو چې داغه دا او کچای پسې ولګېدې نو کیدی شي حسد ته ورسي او کیدی شي په خپل د الله ناشکری شروع کې چې مال حسن دې راکړي غلي ارس ور کړی دي بعد انسان الله تعالی حسن ور کړی وي تا حسن پسې ولګي استا شانتی نه را دارنګ بعد انسان الله تعالی عمر ډیر ور کړی دی بعد انسان الله تعالی خاندانی شرف ور کړی دی بعد انسان الله تعالی نور کمالات ور کړی وي نو دغه آرزو په دې حد پورې کول شي چې الله جل شانو مالم راکی نو دا ټیک تا خو هغه پسې لګېدل لري پکارو او څه خبر اختیاري دي د انسان په خپل اختیار کې دي انسان د ځانه په یو میدان کې مهارت پیدا کولی شي مخکې تلی شي چې الله تعالی په کوم میدان کې پیدا کړي پای کې د مخکې تلو کوشش وکړه کمالات حاصل کړه د کمالاتو سم ممانعت نشته او دایره پر دعاګانیم کوا کوششم کوا ارزو تمنام کوا ولا تتمنوا او تاسو ارزو مکوي تمنی امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کوي وی تمنی د هغه سیز اراده کولو چې تا ته خپتر چې دا نشي کېدی او بیا هم ته وي چې داسې وشي د داسې یو کار او د داسې یو خبرې ارزو کولو اراده کولو چې ستا په علم کې راوستا غالب ګمانداري چې داسې نشي کېدی او ته داسې دی وشي نو دا تمنی ده او داسې قسمه تمنی نه پکارو لکه انسان وي چې زه زنانه شوي زنانه وي چې زه سړی شوي او د دې خبرې دی لګیاره اراده کی او تمنی کی دا منع دي یاره داسې سیزو تمنی او اراده کول چې هغه ممکن نه دی سره یا که ممکن دی نو ګران دی مشکل دی نو داسې قسمه تمنی مکوي ولا تتمنوا او تاسو آرزو مکوي تمنا مکوي ځکه چې کله تر یو خبره تمنی شروع کې پسې ولګي او دای د حاصلولو ته کوشش شروع کې او کې دې شي ته نشي حاصلولې ایره پر بیا ته همه غلطه لار اختیاري دا هدف د ټارګټ د حاصلولو د پر بتو یا مال بلګي یا جان بلګي اب نشي کې دې بیا به ناجایز لار اختیاري او مخکې آیت مبارکه کې الله تعالی منع وکړه چې د مسلمان مال او جان باندې دا کوي کې دې شاغي ته تورسي چې مال لګي تاسو به مال ني د مال د حصول د پروي به غلط لار اختیاري پردي مال بغلا به کې ډاکه به چې قرضونه بخري پورا کولې بیا نشي نو اکه خبر بیا رااله چې کوم مخکې الله تعالی منع وکړه چې یو بل مال مخري او یا بیا هم جان بازی به لګي به نو قتل نفس ته ورسي نو داسې آرزو په خپل سر باندې په خپل ذهن مسوره چې بیا کولم نشي او پریزیم نه ورپسې انخته او نقصاناتو کې ولا تتمنوا او تاسو آرزو مکوي او تمنا مکوي ما د هغه فضل الله چې الله تعالی فضیلت ورکړي وروالی ورکړي برتری ورکړي د پای سره بعضکم علی بعضین بعض استاسو ته په بعضو باندې الله تعالی ټول انسانان یو شان ندی پیدا کړي هر چاله الله تعالی ناشنا صفات ورکړي دي او در دې دنیا حسنم نه کټول بالکل یو شانته د فرشتو په شانته وي زندگی به څنګه تیرې دا امتحانات به کم زیو بیا آزمایشونه به کم زیو د الله شکر بیا چا ادا کو با صبر بیا چا کو کمالات به څنګه حاصلې درو کدا ټول انسانان بالکل د فرشتو په شانته خولي وي د فرشتو په شان تابعدار او عبادت گزار وي بیا به د اعلی مراتب او درجات به چا حاصلولو دا شکر به د الله تعالی چا ادا کو په نعمت باندې اوس چې انسان د ځان حقیقت او توغوري اې دا الله شکر ادا کیا الله شکر دې زه خدا سینما یو انسان په صحت باندې روغ دی د بل انسان بیماری ته وګ د الله شکر به ادا کی نو کچره ټول صحتمند وي او بیماری او معذوره کېدل چا نه ویریدل چا به الله تعالی شکر ادا کو او هغه په دې مصیبت باندې صبر وکي چې دا خدای الله تر طرف نه دی زه په دې صبر کوم عرب الله تعالی په دې صبر باندې هغه کمال ورکي چا دې صحتمند انسان ته په صحت نشي ملاوي دي
دا خو د الله تعالی په هر کار کې بهتري ده چې هر انسان الله تعالی داسې یو مجبوره پیدا کړی دی چې دی الله ته محتاج دی. نو انسان دی داسې خبرې آرزو نه کوي چې دی اختیارول هم نشي، دی پوره کول هم نشي او دی حاصلول هم نشي. ها چې د کومې خبرې انسان ته اختیار دی ته کولی شي لګیا، کاروباری میدان کې کمال حاصل کا، د علم په میدان کې کمال حاصل کا، تعلیم کې کمال حاصل کا، هنر حاصل کا. ته چا منې کړی؟ هنر نه ته منع نه کړی، لګیا مخکې ځه. خدارا چې داسې خبرې چې ته نشي کولی نای کې خپل وخت هم ضایع کوه او ارزو تمنا مکوه. تفسیر کبیر ناشنا تحقیق کړی دی. مثال په تور باندې یو انسان الله تعالی یو کمال او یو نعمت ورکړی دی، او ته دا نعمت ماته ملو شي. اوس کته دا وي چې د دې د نعمت الله تعالی لري کی او ماته ملو شي، نو دا حسد شو او حسد حرام دی. په دې وجه حرام دی چې گویا کې ته د الله تعالی په دې تقسیم باندې اعتراض کې او دا وې چې د نعمت مستحق حضور ما دی مستحق نو، نو گویا کې الله تعالی نعوذ بالله غلط شو. مستحق زوما نعمت مال را کول پکارو الله تعالی دل ورکو ته د اسمات ملوشي. نو آیا دا سو پوری الله تعالی نعوذ بالله غلط شوی دی؟ او یادا چې ته دا وې چې دا هغه باندې الله تعالی چې کوم احسان او کوم فضل او چې نعمت ول ورکو ته چې الله تعالی په دا احسان او فضل نه وی کړی ما باندې کړی وي. نو دی یو مسلمان بارکه دی یو انسان بارکه دا جذبه ساتلو ته څنګه انسان څنګه تعالی الله تعالی عقل او بصیرت درکړي چې ته دی یو انسان بارکه دا ستا ارزو دی دا ستا جذبه ده چې دته نعمت ولې ملو شو، بلکې ته الټه پدی باندې خوشاله شه چې شکر مسلمان رو زما په یو نعمت او په ناز نعمت کې دی. او کچری ته چې نه هغه دی الله تعالی نعمت ناخلی خدا شان نعمت الله تعالی مال امرا کی. بیا تفسیر کبیر وی دی کې د علماء دو کول دي. یو کولدار چې داسې قسمه دعا کولی شي ارزو کولی شي چې دا شان نعمت دې ماته ملو شي، او دویم کولدار چې نه مکوه کې دې شي دغه نعمت ستا دپاره وبال شي چې هغه الله تعالی ورکړی هغه لپاره ښه دی، خو که دا تا ته ملو شو کې دې شي ستا لپاره وبال وګرځي، نقصان پکې وګرځي. د دې وجې نه بیا هغه لیکي یو سړی داسې دعا نه کي چې اللهم اعطني دارا مثل دار فلان و اعطني زوجة مثل زوجة فلان. وی داسې مه وایه چې پلانکي الله تعالی ډېر ښکلی کور ورکړی دی، ته خدای دغه شان کور مال هم راکړه، کیدای شي دغه شان کور ستا دپاره مصیبت وګرځي. او ته خدای یو سړي الله تعالی ښکلې بیبي ورکړې ده او ته دغه شان بیبي دې زما شي، کیدای شي هغه ستا دپاره لوی مصیبت د دنیا او د آخرت وګرځي. ها ته سوال کوه چې خدایا زما دپاره په کمې کې خیر خدای مال هغه راکړي. داسې وایه چې خدایا یو نیک او صالحه بیبي چې زما د دنیا او د آخرت دپاره فایدهمنه وي او زما معاون خدای ماته دا راکړي، او داسې یو کور چې زما دپاره هغه مفید وي دنیا او آخرت په اعتبار سره چې پای کې عافیت وي، داسې د کور سوال وکړه. خو داسې وایي چې پلانکي په شانتې او پلانکي په شانتې. مونږ خلک د ماشومانو په شان الله تعالی سره ضد کو چې نه ماته دا ملو شي ماته به هم دا ملو شي، څنګه چې ماشومان ضد کی. نو پلار ولا هغه ورکولی شي، خو پلار ته پته وي چې د دې کې د ماشوم نقصان دی، نو پلار یې نه بچي نه او دا ماشوم ضد ونیسي. نو یو پلار به همداسې چې زه چې څه کېږي نو کې به ځه ته پوه شه کار یې پوه شه، نه درد خو سبا د پلار به وي. الله جل شانو د خپلو بندګانو بهتري غواړي. مونږ یو خبرې پوسې انخلو چې دا ماته ملو شي، حالانکې دا زمونږ دپاره ښه ني. د دې وجې نه مونږ غواړو الله تعالی مونږ له نه راکړي او انسان بیا مایوسه شي. ممتاز مفتی دا کتاب د لبیک هغه وی ما طواف کو، نو قدرت الله شهاب صاحبو 22 گریډ افسرو د درو وزیر اعظم او د هغې چې کمونیسټ سیکرټري د ایوب خان او د غلام محمد او یحیی خان او د پاکستان سفیر په هالینډ کې لوی انسان دی، ډېر لوی الله ولیم دی قدرت الله شهاب صاحبو. شهاب نامه ټول وګورئ دغه کتاب. نو قدرت الله شهاب ما سره خوا کې رونه طواف کو، نو دې ما سره یو
پرچی وا کاغذ په ما دعاګانې لیکلې وینا دعاګانې ما وې نیمه ته قدرت الله شهاب چې دا سدي وې چې دا دعاګانې دي او دا وې ما دته دعاګانې قبليږي نو دې قدرت الله شهاب راته چې ګره خیال کو دې دې ګره دعاګانې قبليږي دې ځکه نیمه وته چې سم مطلب ده دعا غواړم د دې لپاره چې دعا می قبول شي کنه وی ذکر تایم کنه چې خیال کو دعاګانې ته قبليږي تب یو دعاو کې به قبول شي به برداشت کولی بنشي ایمه چې ما پوهه په دې خبر نه پوهیږم وی راته وی چې یو اسلام آباد کې یو ډایرکټر نو هغه ارټه مداغت تبوا او ډیره زوردار شدیده تبوا و او ډیره پرده میډیسن او حکیمانو او سو علاجونه غوکړو لیکن تبوا نه کمیدا چاوته چې پلان کې دی کې یو بزرګ دی هغه لړشا مستجاب الدعوات ته به دعا وکي نو دی لاړو نو دی وته چې مار پر دعا وکړي چې ما ته به نه خدای اخلاص کی او دانه چې خدای مال صحت راکې دای مال ته به نه خدای ما اخلاص کی دی مول کړم هغه بزرګ ته دعا وکړه بعد دعا سره دی الله تعالی مکمل حقو کور ته ډېر خپل خوشاله صحتمند را روان دي چراغ ډېر خوشاله شپې سم لاستو چې سار پاسېدو بدن یې تخت شوی و نیغو مکمل د تختې په شان نیغو د املا به ښکته کېدنه دا سټ به نه ښکته کېدو او خپې به نشي دا کولی راغونډولې مکمل نیغو بیا هسپتال ته په مخه کو ډاکټران لګیا دي سو چې بھئی مرض څه دی اخره کې یو ډاکټر دا وایي چې ستاد علاج دا دی چې تا ته کله بدن ته تب رااله کنه ستا بدن به کولو شي د تبې نه بغیر ستا بدن نه کولاویږي نو د تبې د راتلو دپاره بیا دوايانې انجکشنې تبه کم دی خو بزرګ دعا کړې وه تبه خو تلې راغلې ده نو هغه خدای هغه تبه ښه وه ګرځېدی شوم پکې کېناستېدی شوم هر څه مې کولی شو اوس خو بلکل نیغ تخته شوم ممتاز مفتی وي چې واقع مې ورده هغه پرچې مې د لاسه کته پرې خدای اوس څه ووایم کدی خدای اولاد راکې د اولاد به سبا د مار پر وبال وګرځي کته خدای دا راکې او کلی شغله د مار پر بیا سبا خني دعا د الله پاک نه چې کوي عافیت واړي محدود دعا مکه چې خدای مدا براکې در به کې به برداشت کولی نشي د دې وجنه دعا چې کوي جامع دعا کوي د نبی علیہ السلام دا دعاګانې چې انسان ګوري کنه دې کې د عافیت سوال ډیر زیات دی عافیت نه مراد دا چې پریشانی ني اره خبر بس امن و امانی برابری حال چې پای کې څه قسمه پریشانی ني داسې دعاګانې کوي بهتر دادا چې د نبی علیہ السلام دعاګانې کوي مناجات مقبول د حضرت تانوی رحمت الله علیه دعاګانې دي د ورځې په حساب سره د خالی ورځې شروع کیږي جمعې پر ورځ باندې ختميږي روزانه خپل دعاګانې د نبی علیہ السلام راجمع کړې دي مناجات مقبول ځان لواخلې ای اردو ترجمه مشته دعاګانې روزانه وای ای کې دنیا او د آخرت څومره مسائل چې د انسان ټول پکې موجود دي او د نبی علیہ السلام دعاګانې نه غلطي نه دي جامع دي مسلې برته نه جوړيږي بعضکم علی بعض تاسو ته په بعضو باندې للرجال د پاره د سړو نصیب حصہ مما اکتسبوا داینا چې دی کسب کړی دي سړو ته خپل حصہ ملاويږي او دې کوشش کوي او عمل وکړي وللنساء د پاره د زنانو نصیب حصہ مما دهاینا اکتسبنا چې دی کسب کړی دي تفسیر کبیر وی و د دې تعلق یا دنیا سره دی او دنیا کې د سړو د پاره خپل حصہ ده د خزر پاره خپل حصہ ده نو مطلب دا چې سړی به په خزو باندې خرچه کی د خزو حقوق به پوره کی نفقه به ورکی با سکنا به ورکی با د خپل مور او د خپل خور او د خپل اولاد او د خپل بیبي حقوق به پوره کی او دارنګ زنانه به د سړو حقوق پوره کی با زنانه به کور سنبالي با د کور خدمت بکی حفاظت بکی د سړي د مال او د جانو او د عزت حفاظت بکی دواړه خپل کارونه بکی خپل حصے به حاصلي او یادا چې سړی په دنیا کې کمالات حاصل کی لګیا دی وي او خدای په دنیا کې خپل کمالات حاصلي او لګیا دی وي او یاد آیت تعلق اخرت سره دی نو اخرت کې به سړی ته خپل اجر ملاويږي خیر ته خپل اجر ملاويږي
دا باندې کېږي چې الله تعالی به زیاتی کې چا سره آخرت کې به د سړي او د ښځې اجر یو برابري. دا مونږ چې کوم مونځ جومات کې کو ښځې کور کې کې زمونږ اجر او د ښځو اجر یو برابر دی په مونځ باندې. حکم به پوره کوو مونږه. باقي دا چې څلور الله تعالی ځان له موقع ډېرې ورکړي، د ښځو موقع کمې دي او د ښځو د مشقت سیوا دی. د سړو مشقت کم دی، د ښځو مشقت سیوا دی. نو د هغې اجر په هغه طریقې سره مونږ سره برابرېږي به. د دې وجې نه تفسیر کبیر او روایت را نقل کړی دی او سند نه ورکړی. نبی علیہ السلام وی ان للحامل منکن اجر الصائم القائم. یو زنانه چې کله په هیټه باندې حمل وي دا زنانه اجر چیرې د حمل د وجې نه د هغه سړي برابر دی چې د ورځې روژې او د شپې الله ته ولاړي. نفلی روژه او نفلی قیام کې هغه ته چې څونه اجر ملاویږي هغه اجر الله تعالی د دې حمل په وجه زنانه ته ورکي برابر شو. دارنګه نبی اسلام بیا فرمایلو چې کله د ولادت د وجه نه زنه ته کم درد کیږي او پای چې الله پاک انسان ته د زنه ته کم اجر ورکي هغه اجر نارینه ته نه ملاویږي. درېمه خبر نبی اسلام دا وکړه چې کله دا زنانه ماشوم ل بیا پی ورکي نو په هر یو پی راولو باندې په هر یو ساس کې باندې الله تعالی دې زنه ته دا اجر ورکي چې گویا کې یو انسان ته ژوندې کو هغه د مرګ نه بچ کو پای څونه اجر دی دون الله تعالی په دې په باندې مور ته زنانه ته ورکي. نو د زنانو د پر خپل بلاشي مو کی دي او د سړو د پر خپل دي. واسال الله وغړې د الله تعالی نه من فضله د فضل د هغه الله د فضل سوالو کې الله نه دعاګانې کوي. این الله تعالی تاسو منی کړی نه. ان الله بشک الله تعالی چې دی کان بكل شیء علیم دې په هر یو چیز باندې پویا. الله خو پوهیږي چې دا نفس د زنانه پیدا شي کدای ناری نه پیدا شي چا چې الله تعالی څنګه استعداد ولیدو آشان هغه پیدا کو. لہذا یو بل سره بدلیږي ما دای کوشش مکوي ارزو مکوي تمنا مکوي او کوشش مکوي اور یو په خپل میدان کې خوشاله اوسېږي د کمالات حاصلول شي. زنانو کې بلا خزری لوی لوی کمالات حاصل کړي دي، لوی لوی محدثات، لوی لوی مفسرات، لوی لوی د کتابونو یادون کې د دنیا کمالات او د آخرت کمالات زنانو حاصل کړي دي او نارینه حاصلول شي. دا نه چې زنانه غن شاته پاتې دي. بكل شیء علیم په هر یو شی باندې الله تعالی علیمن پوهه دی. اخره خبره ده په صحابو کې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه 5374 حدیثونه منقول دي اندا یاد کړی دي. دیم نمبر کې انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ دی دا نه 2286 حدیثونه دي او په دریم نمبر کې خزره عائشه رضی الله تعالی عنها د دینه 2210 حدیثونه منقول دي. زنانا د نارینو نشاته نری په دې میدان کې په هر میدان کې زنانا او نارینه برابر روان دي. او تاسو ارزو مکوي د ها سوچ الله تعالی فضیلت ورکړي پای سره بعد تاسو ته په بازو باندې د پاره د سړو حصہ د هاینه چې دی کسب کړی دي او د پاره د زنانو حصہ د هاینه چې دی کسب کړی دي او سوالو کې د الله تعالی د فضل بشک الله تعالی چې دی په هر یو چیز باندې پوهه دی.